अस्सलामुअलैकुम। हम पश्तवान खबरों सरा ज़ेम रोशना ज़मीर او زم شاه سلیم جان د خبرونو آغاز د نن ورځې مهم خبرونه. افغانستان کې زلزلې څخه متاثره خلکو لپاره د پاکستان مرستې. پاکستانی امداد سامان د زیارت په ورځ د سړک د لارې افغانستان ته رسیدلې. د زلزلې ځپلو سره د مرستو په سلسله کې د پاکستان هیواد څخه 8 ټرکونه غذایی مواد او نور ضروري شیان د ځمکې د لارې پکتیا ته راورسېدل. کابل کې د پاکستان سفارت او د افغان حکومت ترجمان ذبیح الله مجاهد په ګډه وینا. د افغانستان په زلزلہ کې د زخمیانو لپاره د پاکستان حکومت لخوا یو زړه پورې ګام. په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې زخمیان پاکستان ته د لیږدلو اجازه ورکړې شوې. د امنیتي سرچینو وینا د غلام خان او انګورډي پاک افغان پوله پاکستان ته د زخمیانو د انتقال لپاره پرانستل شوی. ریسکیو 1122 لخوا د صوبایي حکومت په حکم په پاک افغان پوله چارواکي تعینات. د افغانستان په زلزلہ کې د زخمیانو د علاج لپاره د پاکستان په پوله امبولانسونه موجود. د ریسکیو 1122 ډایریکټر جنرال ډاکټر خطیر احمد وینا ریسکیو 1122 په انګور اډا، غلام خان او تورخم کې چارواکي تعینات کړي. مخکنی اتحادی حکومت په دې عقیده و چې اصلاحات وکړي او انتخابات پر لاړ شي، خو اوس سوچ بدل کړی دی او غواړي چې خپل وخت پوره کړي. د اتحادی حکومت ځینې غړي د وخت نه مخکې د انتخاباتو په حق کې نه دي. د وزیر اعظم شهباز شریف د مسلم لیگ نون سینیټرانو ته خطاب. پخوانی حکومت مشکلات جوړ کړي دي. هر چاته معلومه ده چې اقتصادي تباہی پشپنه ده شوی. اتحادی حکومت ملک ته ترجیح ورکړې دی. موږ د ملک امیج بچ کول لپاره معاهده عملي کړي. سېنات کې د خطاب په وخت د اعظم نذیر تارړ وینا. زموږ لخوا د شروع شوو منصوبو نومونه بدلول کیږي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت په مختلفو برخو کې پرمختګ کړي، خو موجوده حکمرانان څوک احمقان جوړوي. هر څوک پوهیږي چې ډالر چیرته او نن چیرته دی. ستاسو د نالایقۍ له امله ملک په اوسنی حالت کې دی. د خزانې پخوانی وزیر شوکت ترین د مفتاح اسماعیل پریس کانفرنس ته جواب. NRO اخیستو لپاره په ملک کې عدم استحکام راوستل شوی دی. PDM اوس IMF جوړه شوه. په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا په مهال فاروق حبیب ویل عمران خان په یوټیلیټي سټورز کې د تاریخ تر ټولو لویه سبسیډي ورکړې وه. د خزانه وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل وایي که په نړۍ کې تیل ارزان شي نو پاکستان کې به هم هغه څه کوو چې کولی شو. موږ په بجټ کې هیڅ ټیکس نه دی زیات کړی. IMF سره معاهده کې پیشرفت شوی دی او چین څخه به هم زر پیسې ترلاسه شي. د څو ځله ګرانېدو نه پس د ډالر قیمت کې کمې. ډالر په نرخ کې یو ورځ کې د 4 روپو او 80 پیسو کمې. انټربانک نن د یو ډالر قیمت 200 روپۍ او 10 پیسې دی. ملک کې د کرونا صورتحال. ټول هیواد کې د 13 ساعتونو په مهال د کرونا وایرس 288 کیسونه رپورټ. د NIH لخوا ټویټ جاری. د کرونا کیسونو مثبت شرح 2.14% ریکارډ. پیښور های کورټ کې په اسلامیه کالج کې د زنانه طالب علمانو د جنسي تیری او د گورنر لخوا د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ د چیرمن بحالۍ پر ضد د مقدمې اوریدنه. د جسټس لال جان خټک او جسټس محمد ابراهیم خان په باندې مشتمل دوه کسیزه بنچ د اوریدنې سماعت وکړو. عدالت لخوا فریقین ته نوټس جاری او په 14 ورځو کې ترنه جواب طلب. په بھارت کې د اسلاموفوبیا، انساني حقوق او مذهبي آزادو د خلاف ورزو پر ضد د امریکې په کانګرس کې قرارداد جمع. قرارداد د جمهوریت غوښتونکې پارټۍ د کانګرس غړي الهان عمر لخوا وړاندې کړی شو. مشرقي وسطا کې تاوتریخوالی. اسرائیل لخوا لبنان باندې د حملې دھړکا.
که زمونږ په خلق د لبنان لخوا په نښه کیږي نو موږ به هم په هغه ملک حمله وکړو. د اسرائیل د دفاع وزیر بیان. حزب الله ډلې ته به غټ زیان ورسو. لبنان دې د کال 2008 جنگ نه سبق زده کړي. د سریلانکا آسټرالیا کرکټ سیریز په ون ډے انټرنیشنل میچونو مشتمل سیریز 5م او آخري میچ به د جمعې په ورځ لوبېږي. میچ به آر پریمیاداسا سټیډیم کولمبو کې کیږي. سریلانکا ته سیریز کې د 3-1 سره بری ترلاسه. او د ملک په زیاتره علاقو کې به موسم ګرم او وچ وي. موسمیاتو محکمه وايي د ګلګت بلتستان او بالای خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د تیزو هواګانو سره د باران امکان دی. د ټولو نه زیات درجه حرارت په میټي، نوکونډي او چور کې 43 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی. مهم خبرونه تاسو کتل. وخت شوی د وړي شاندمي او بیا راځو تفصیلي خبرونه سره. خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی شاملو تفصیلي خبرونه. افغانستان کې زلزلې څخه متاثره خلکو لپاره پاکستانی امدادي سامان د زیارت په ورځ د سړک د لارې افغانستان ته رسیدلی دی. کابل کې د پاکستان سفارت او د افغان حکومت ترجمان ذبیح الله مجاهد ویل د زلزله ځپلو سره د مرستو په سلسله کې د پاکستان څخه 8 ټرکونه غذایي مواد او نور ضروري شیان د ځمکې د لارې پکتیا ته راورسېدل. پاکستاني سفارت ویل د امدادي سامان د وزیر اعظم شهباز شریف په هدایاتو لیږلی شوی دی. په دې موادو کې خیمې، ترپال، بسترې او دوايانې شامل دي. د سفارت بیان وايي پاکستان ګاونډي افغانستان ته په دې مشکل وخت کې د هر قسمه د مرستو یقین دهانې ورکړې دي. د 9 په شپه یوې سختې زلزلې له امله په مشرقي صوبو پکتیا او خوست کې لږ تر لږه 1000 کسان مړه او 1500 نه زیات زخمیان شوي. د افغانستان په زلزله کې د زخمیانو لپاره د پاکستان حکومت لخوا 1000 پورې ګرام پورته شوی. امنیتي سرچینې وایي چې په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې زخمیان پاکستان ته د لیږدلو اجازه ورکړې شوې. تفصیلاتو مطابق د افغانستان پکتیا او خوست صوبو کې زخمیان به پاکستان ته منتقل کړي شي. د غلام خان او انګور اډې پاک افغان پوله پاکستان ته د زخمیانو د انتقال لپاره پرانیستل شوی. امنیتي سرچینو زیاته کړه چې په دې لړ کې د ریسکیو 1122 امبولانسونه او چارواکي په دواړو پولو تعینات کړي شوي دي. ریسکیو 1122 د صوبایي حکومت په حکم په پاک افغان پوله چارواکي تعینات کړي. د ریسکیو 1122 ډایریکټر جنرال ډاکټر خطیر احمد وای د افغانستان په زلزله کې د زخمیانو د علاج لپاره د پاکستان په پولو امبولانسونه موجود دي. ریسکیو 1122 لخوا جاری شوي معلومات مطابق ریسکیو په انګور اډې، غلام خان او تورخم کې چارواکي تعینات کړي او د ریسکیو 1122 امبولانس کې ژوبل کسان نږدې اسپتال ته رسولی شي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دی چې مخکې اتحادي حکومت په دې عقیده و چې اصلاحات وکړي او انتخابات طرف ته لاړ شي، خو اوس یې سوچ بدل کړی دی او غواړي چې خپله موده پوره کړي. نن اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون سینیټرانو ته د خطاب په وخت هغه وویل چې د اتحادي حکومت ځینې غړي د وخت نه مخکې د انتخاباتو په حق کې نه دي. د دې وجې نه حکومت فیصله کړې ده چې خپل وخت به پوره کوي. شهباز شریف ویل چې د حکومت او IMF ترمنځ په شرطونو اتفاقي رایه شوې ده چې په نتیجه کې باید په تاریخ کې په لومړي ځل حقیقي ټیکسونه ولګول شي. وزیر اعظم ویل چې حکومت کوشش کوي چې ملک د بحران څخه راوباسي. هغه ویل چې تیر حکومت د IMF سره کړې وعدې ماتې کړې دي. شهباز شریف زیاته کړه چې اوس کام د تیر حکومت د غلطو فیصلو انجام سره مخامخ دی. IMF के साथ ये पिछली हुकूमत ने ये मुआहदा किया कि हम कीमतों को पास ऑन करेंगे. उन्होंने IMF की ये भी शर्त उन्होंने मान ली कि जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है 30 रुपए वो हम बढ़ाएंगे. जनरल सेल टैक्स 17% शायद 17% वो भी बढ़ाएंगे. और उसके बाद एक एक करके उस मुआहदे की उनके धज्जियां उन्होंने बखेर दी. या तो वो शर्तें मानते ना
IMF कहते जनाब हम ये काम नहीं कर सकते, वो शर्तें मान के उसके ऊपर दस्तखत करके उनकी जनाब उनकी धज्जियां उड़ा दी। आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इंशाल्लाह मजीद इकदाम हम उठाएंगे। चंद दिनों में मैं एक कौम से फिर खिताब करूंगा। په سنټ کې د قومي اسمبلی غړي او د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ ویلي دي چې پخوانی حکومت مشکلات جوړ کړي دي. هر چاته معلومه ده چې اقتصادي تباهي په شپه نه ده شوې. اتحادي حکومت ملک ته ترجیح ورکړې ده. سنټ کې د خطاب په وخت اعظم نذیر تارړ وویل چې معاهده د ملک سره کیږي، د عمران خان او شهباز شریف سره نه کیږي. موږ د ملک امیج بچ کولو لپاره معاهدې عملي کړي. कोलिशन गवर्नमेंट ने इस मुल्क के मुफाद के लिए, इस रियासत के मुफाद के लिए फ़ैसले किए हैं और इनके डाले हुए तौक जो हैं वो भी कबूल किए हैं। इनके बिछाए हुए कांटे भी चुनना अपना फ़र्ज़ समझा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि डील चाहे IMF के साथ हो या किसी खुद मुख्तार मुल्क के साथ हो, सर जो मुआहदा होता है वो रियासत पाकिस्तान का होता है, वो इमरान हुकूमत का या शहबाज हुकूमत का नहीं होता। हमने उन्हें ऑनर किया और हम ऑन रिकॉर्ड हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले सालों में जो जो मुआहदे किए वो मुल्की मुफाद में नहीं थे या हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को सामने रखते हुए और पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी बरादरी में मुकाम को सामने रखते हुए इस हुकूमत ने वो कड़वे घूंट भी पिए हैं और हमें इस पर कोई शर्मसारी नहीं है। ये हमारा फ़र्ज़ है, आईने पाकिस्तान हमें पाबंद करता है कि हमने इससे रूगर्दानी नहीं करनी। इस इस्तदा के साथ इजाज़त चाहूँगा। ये मुल्क है तो हम सब हैं, पाकिस्तान सांस लेता है तो हम सब सांस लेते हैं, पाकिस्तान फलता फूलता है तो हम सब के सीने चौड़े होते हैं। खुदा के लिए इस मुल्क का सोचें, मुस्बत आरा ज़रूर दें और कंट्रीब्यूट भी करें। सेनेट के कायदे हस्ब इख्तिलाफ और द पीपल्स पार्टी मशर सैयद यूसुफ रजा गिलानी वैली दी कि मौजूदा हुकूमत तैयार है नौ खड़े नो पकारवा च इक़्तिदार के नौ रागले। نن د پارلیمنت په برني مجلس کې د خپل خیالاتو د اظهار په وخت هغه ویل چې تیر حکومت په لږ وخت کې 3 وزیر خزانه بدل کړیو. یوسف رضا ګیلانی اعتراف وکړو چې عوام پریشان دي خو موږ مجبور یو چې سختې فیصلې وکړو. هغه ویل چې حکومت کوششونه کوي او د ډالر قیمت به راکم کړي شي. د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین وینا ده چې زمونږ لخوا د شروع شو منصوبو نمونه بدلول کیږي. د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین د مفتاح اسماعیل پریس کانفرنس په جواب کې ویل د پاکستان تحریک انصاف حکومت په مختلفو برخو کې پرمختګ کړي خو موجوده حکمران څوک احمقان جوړوي. هر څوک پوهیږي چې ډالر چیرته او نن چیرته دی. ولس ته رښتیا ووایي چې تیر حکومت ښه کار کړی دی او اعتراف وکړي چې ستاسو د نالایقۍ له امله ملک په اوسنی حالت کې موجود دی. شوکت ترین ویل دا خلک زموږ د کارونو کریډټ اخلي په داسې حال کې چې موږ تر ټولو زیات ټیکسونه جمع کړي. هغه زیاته کړه چې د صحت کارت او کامیاب جوان پروګرام د PTI حکومت لخوا شروع کړی شوی و. موږ منصوبې شروع کړې وې، دوی یې صرف نمونه بدل کړل. د پاکستان تحریک انصاف غړي فروخ حبیب ویلي دي چې NRO اخیستو لپاره په ملک کې عدم استحکام راوستلی شوی دی. PDM اوس IMF جوړ شو. په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته د وینا په مهال فروخ حبیب ویل چې عمران خان په یوټیلیټي سٹورز کې د تاریخ تر ټولو لویه سبسډي ورکړې ده. امپورټډ حکومت روزانہ ولس سره دروغ وایي. 2600 अरब रुपया इजाफी पिछले 2 साल में किसान की जेब में गया। इजाफी आमदन उसे मिली। इमरान खान के दौर में किसान खुशहाल हुआ और आज 75 लाख टन चीनी जो है वो पाकिस्तान की मिलों ने बनाई है। इजाफी चीनी इस टाइम जो है वो मिल्स के अंदर पड़ी है, जिसके बायस रेट मार्केट में ज़्यादा चीनी का नहीं हो रहा। 2018 में इमरान खान को जब हुकूमत मिली थी तो बरामदात 24 अरब डॉलर पे थी। इमरान खान 3.5 साल में हुकूमत जब छोड़ के गया तो मुल्क की एक्सपोर्ट्स 32 अरब डॉलर के ऊपर थी। 27% इजाफा इमरान खान ने किया। खुद NRO ले लिया है। मरीम के केसेस बंद कर लेंगे। शहबाज शरीफ का TT का केस बंद हो जाएगा। नवाज शरीफ के केसेस में ख़त्म हो जाएगा। और जो कहते हैं जी इन तरामीम में क्या है, और आपने नैब को उठाकर अपनी ताबे कर लिया है, तो अब नैब क्या करेगी? नैब के ऊपर तो फिर इन्नल्लाह इन्नल राजिऊन पढ़ लेना चाहिए, जो नैब का हाल इन्होंने कर दिया है। د جماعت اسلامي امیر سراج الحق ویلي دي زموږ حکومتونه د بهر نه ډیکټیشن اخلي او په هغې بیا فخر هم کوي.
یو اخباري کانفرنس ته د خطاب په وخت هغه ویل چې د معاشي استحکام نه بغیر ملک ترقی نشي کولی. هغه ویل چې د اف بی آر چیرمن لږ وخت مخکې ویلي چې د ملک معیشت سقوط کړی دی او دا ډیره د تشویش خبره ده. سراج الحق ویل چې زموږ ملک کې د وسایلو کمی نشته او زموږ د ټولو مسلو حل د سود نه پاک اسلامي نظام نافذ کولو کې دی. د خزانه وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل ویلي دي چې که په نړۍ کې تیل ارزان شي نو پاکستان کې به هغه څه کوو چې کولی شو. اسلام آباد کې د یو پریس کانفرنس ته د وینا په وخت مفتاح اسماعیل ویل چې موږ په بجټ کې هیڅ ټیکس نه دی زیات کړی. موږ د غریب ولس په ځای په شوګر ملونو او امیرانو ټیکس زیات کړی دی. آئی ایم ایف سره معاهده کې پیشرفت شوی دی او چین څخه به هم زر پیسې ترلاسه شي. अगर हमने यहाँ पर पेट्रोल महंगा किया है, हमने यहाँ पर डीजल महंगा किया, और मैं आपको सही बता रहा हूँ कि ये आसान नहीं था. शहबाज शरीफ साहब के लिए ये फैसले आसान नहीं थे, मियाँ नवाज शरीफ के लिए फैसले आसान नहीं थे, दीगर पार्टियों के रहनुमाओं के लिए ये फैसले आसान नहीं थे. मैं उन तमाम लीडरान का शुक्रिया अदा करता हूँ. कल $107 पे भी ब्रांड पहुँच गया था, फिर रात को 111 पे बंद हुआ है ब्रांड. मैं दिन में 6 मरतबा भी ये ब्रांड प्राइस चेक करता हूँ. जैसे ही अगर इंटरनेशनल प्राइस नीचे आती है और जैसे ही अगर हम यहाँ पे कर सकते हैं तो हम करेंगे. हम तो 1 पैसे का टैक्स नहीं ले रहे. पहले 2 हफ्ते हैं, फोर्टनाइट है, जिसके अंदर हम नुकसान नहीं कर रहे. नहीं तो अब तक तो हम नुकसान करके पेट्रोल और डीजल बेच रहे. خبرونه نور هم شته خو اوس پښتون خبرونو کې د وخت شوی یو وړي شانت خبرونو کې یو واری بیا هرکلې د چین څخه قرضه ملاودون وروسته د ډالر په قدر کې کمې مخته راغلو. په انټر بانک مارکیټ کې ډالر 4 روپۍ او 93 پیسې ارزان شوی دی. په انټر بانک کې د ډالر نوی نرخ 200 روپۍ مقرر کړی شو. 13 ورځ د وزیر خزانه مفتاح اسماعیل ویلي چې په راتلونکو 100 ورځو کې به د چین څخه 2.3 میلیون ډالر ترلاسه شي. هغه ویل د قرض رقم به په 100 ورځو کې ترلاسه شي. موږ دا معامله اسانول لپاره د چین حکومت مننه کوو. یاد دی وی چې ډالر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی و چې وروسته قدر 215 روپو ته ورسېدو. 13 ورځو راهیسې د ډالر په قدر کې کمی روان دی. د 1300 هفتو راهیسې د پاکستاني روپیا په مقابله کې د ډالر قیمت زیاتېدو خو نن په انټر بانک او اوپن مارکیټ کې د ډالر ریټ ناڅاپه کم شوی دی. زموږ سینیر همکار عبدالهادي معیار موږ سره په لاین دی. د هغوی نه به تپوس وکړو چې د ډالر قیمت کې د دې ناڅاپه کمی وجه څه ده. جی هادي صاحب ستاسو څه خیال دی؟ مهرباني روشنا، اول خو دا وایم چې د ډالر د نرخ ورځيږي او خيږي کوم فیکټرز دي چې په وجه باندې دا ډالر قیمت چې کوم دنو زیاتیږي او کمیږي. د دې غټ انحصار چې کوم دنو هغه د ډالر په ډیماند او سپلای باندې او ډیماند او سپلای د ډالر چې کوم دا نو هغه ستا بیرونی تجارت چې کوم د ملک داغي په وجه باندې چې کله ستا ایکسپورټ زیات شي نو ملک ته ډالر ډیر راشي، نو د ډالر قیمت کم شي. کله چې امپورټ زیات شي نو د ملک نه ډیر ډالر چې کوم دنو هغه بار وځي او هغه چې کوم دنو پیسې کې د قیمت کم شي او د ډالر قیمت سیوا کیږي. د دې نه علاوه چې کوم دنو انفلیشن چې کله په ملک کې انفلیشن نو د هغه هم په روپیا باندې د هغه سټرس پریوزي او هغه د روپیا قیمت چې کوم دنو د ډالر په مقابله کې کمیږي. یو بل څه چې کوم دنو هغه ستا انټرست ریټ دی چې حکومت چې کوم دنو په کم انټرست ریټ باندې چې کوم دنو پیسې اخلي او دا کوي نو هغه دا وخت کې چې کوم دنو هغه هاي خدای دې چې ورسره چې انفلیشن چې کوم دنو هاي شي نو دا هغه امپیکټ ډیر زیرو راځي په دغه باندې. اوس د تیرو 100 کلونو موږ چې جایزه واخلو د تیرو 12 کالو راځي هر کال چې کوم دینو د روپې په قیمت کې 10% کمی راځي او د ډالر په قیمت کې سیوا کیږي. دا 2008 کې چې کله د پیپلز پارټي حکومت راغی نو چې 15 کال حکومت وکړ نو د هغه 20% چې کوم د ډالر قیمت زیات شو. د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت چې راغی په 2013 کې هغه 6% چې کوم د زیات شو. بیا چې 2018 کې د تحریک انصاف حکومت راغی نو د هغه په ملک وخت کې د ډالر قیمت کې 10% ټول نه زیات کمی راغی. اوس دا وخت هغه ورځ چې کوم دین مفتاح اسماعیل وی
چې دا وخت کې د ټول کال چې کم دینو 40% چې کم دینو د روپې په قیمت کې کمی راغلي دي. نو د دې بالکل حادثه دار اتوي چې څنګه تاسو ویل مونږ ته چې د ملک کې د روپۍ په قدر کې کمی رواني ډالر ګرانیږي خدا اوس تیر ورځو کې چې کوم فلکچویشنز مونږ لید د پښتون وزاس نو کوم چې د IMF او حکومت ترمنځ سلوزنامه شوې ده. د IMF او حکومت ترمنځ د 1300 هفتو راځي خبرې روانې وي او دې دوران کې چې کوم دینو د حکومت د چین حکومت سره هم د چین د بانکونو کنسورشیم دی چې مخکې د عمران خان حکومت لم پیسې ورکړې وي اوس هم چې کوم دینو د اغي خبرې روانې وي نو اغي پرون چې کوم دینو معاهده وشو او 2.3 ارب روپیا به چې کوم دی دا پرونه د ډالر قیمت چې راکم شو نو دا په دې وجه راکم شوی دی چې پرون معاهده وشو او 2.3 ارب ډالر چې کوم دي نو دا به پاکستان ته په 200 هفتو کې ملو شي. دې سره سره پرون د IMF او د پاکستان معاهده تقریبا چې شوی د خطي په پاتې دي چې د هغه تحت چې کوم دي نو حکومت چې تا یو ارب یا 900 مليون ډالر یا یو ارب ډالر ملو شي هغه سره هم ډېر غټ اثر پریوزي. د دې نه علاوه چې کوم دي نو حکومت منصوبه ده چې سکوک انټرنیشنل بانډونه چې کوم دنه په انټرنیشنل مارکیټ کې خرڅ کی او د دې انحصار چې کوم دنه د IMF سره دی چې IMF ته اکانومي اپروو کړو دا غیغه ریویو چې کوم دنه اپروو شو نو IMF ته کوم فیسیلیټي درکړو نو ستا په انټرنیشنل مارکیټ کې ستا کریډیبিলিټي زیات شي او د سکوک بانډونو فائدہ به حکومت ته الرسي. خو دا وخت کې دې نه غټه فائدہ چې کوم دنه مونږ ته چې کوم ملاوي دي شي هغه دا وخت کې د یورپین یونین یو ریویو میشن مانیټرینګ میشن چې کوم دنه هغه پاکستان ته راغلي دي دا وخت د پاکستان په دوره دی زموږ د اکانومي او خاص کر زموږ لیبر لاس او هیومن رائټس په دې ټول سيزونو باندې خبر کوي نو هغه به مونږ ته بیا کدا اپروو کړن نو هغه به GSP پلس سټیټس پاکستان ته ورکی چې دا ری په وجه باندې به زموږ ایکسپورټ زیات شي او یورپی ملکونو ته چې څومره ایکسپورټ زموږ کیږي پای باندې به ټیکس نه لګي نو په دې په دغه صورت کې به زموږ په اکانومي باندې زموږ په پیسې باندې بوج ډیر کم شي او معیشت به ډیر خوالي روان شي. خو بیا هم دا ته وایم چې دا ټول ارزي اقدامات دي د ټول اهم څه د حکومت لپاره کار دي هغه چې کوم ادارجاتي اصلاحات چې کوم دي سټرکچرل ریفارم دي چې په هغه باندې خپل ایکسپورټ سېکټر چې کوم دي هغه بوست کی او امپورټس کم کی او زراعت باندې او انډستریز کې داسې مواقع خلکو ته پیدا کی چې د خلکو روزګارونه خلکو ته پیدا شي او د ملک معیشت خشي نو هله بستا په معیشت باندې دا لوډ کمیږي او ستا کرنسی به سټیبل کیږي. ډیر مننه هادي صاحب د وخت راکولو او اوس خبرونه مخ په وړاندې بوزو. ټول هیواد کې د 13 ساعتونو په مهال د کرونا وایرس 288 کیسونه ریپورټ کړي شوي دي. د زیارت پورز NIH لخوا جاری شوی ټویټ کې شیر کړی شوی شمیر لمخې 13 ساعتونو کې 12514 کرونا ټیسټونه شوي چې پکې 288 کسانو د کرونا ټیسټ مثبت راغلي دي. تیر شواروز کې د کرونا مثبت کیسونو شرح 2.1% پات شوی. د نه علاوه په دې مهال د کرونا وایرس لامل یو تن مړ شوی هم دی او د 15 رنځورانو حالت نازک ښودل شي. د پیښور های کورټ کې په اسلامیه کالج کې د زنانو طالب علمانو د مبینه جنسي هراسه کولو او د گورنر لخوا د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ د چیرمن بحالي پر ضد د مقدمې اوریدنه شوه. د جسټس لال جان خټک او جسټس محمد ابراهیم باندې مشتمل دوه کسیزه بنچ د دې مقدمې سماعت کړي. د درخواست گزار سنگین خان وکیل ویل چې په اسلامیه کالج کې د زنانه طالب علمانو د هراسه کولو تورونه ثابتېدو وروسته صوبایي محتسب د پولیټیکل ساينس څانګې د مشر د برطرفه احکامات جاری کړي. چیرمن پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ د صوبایي محتسب فیصلې خلاف گورنر ته اپیل وکړو چې هغې نه پس گورنر طالباتو نه بغیر د څه پوښتنې هغه بحال کړو. متاثره زده کوونکي وایي چې گورنر زموږ له اورېدنې بغیر یو اړخیزه فیصله کړې او گورنر په خپله په دې کیس کې فریق جوړ شوی. عدالت وایي چې د هراسمنټ او دې سره تړلې نورې مسلې به سختۍ سره ختمولی شي. عدالت فریقینو ته نوټیس جاری کړی او 14 ورځو کې دننه ترې جواب طلب کړی دی. د مومندو په غلنۍ سیمې کې د مومندو لویه مشاعره وشوه چې پکې د پیښور او د 400 لیکوالو او شاعرانو ګډون وکړو. مشاعرې کې شاعرانو د شعرونو د لارې رنګونه خپاره کړل.
نور تفصیل د ګل حسین مومند په دې رپورټ کې. د محمودو په غلنه کې د محمودو لوی مشاعره د عنوان لاندې یو لوی دستور اوشوا چې پکې د محمودو نه علاوه پیښور 400 لیکوالانو او شاعرانو ګډون وکړو. په دستور کې د مشاعرې ترڅنګ د قولي لونګۍ کلتوري مقابله هم وشوه او ګټونکو ته انعامونه هم ورکړل شو. دا مشاعره د کلچر او سپورتس محکمې لخوا جوړ کړې شوې وه چې پکې پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی مشر ملمه وو، ولی په صدارتي څوکۍ ډیپټي کمشنر عارف اعوان ناست وو. دستوره کې د محمودو زلمو مشرانو او شاعرانو خپل کلامونه ورغلي ملمنو ته واورول چې ملمنو ورته داد ورکو. د دستوري په دویمه برخه کې د محمودو کلتوري قولا لونګۍ مقابله وشوه چې پکې د سیمې ګڼ شمېر مشرانو او کشرانو برخه واخیسته. په دغه مقابله کې اول، دویم او دریم پوزیشن اخیستونکو ته نقد انعامونه ورکړل شو چې د هغې وروسته پخوانو او اوسنو مشاعرې بحثونه وشو. ولې نه چې اورېدلي مې خو دې وخت کې لکه زه خپله برخه کله افسوس دا کوم یا خو ارمان دا دی چې شولې چې هغه خلک وو چې کوم خلک وو یا په دې سترګو لیدلي نه وی او یا خو دې شپو ته پاتې شوي نه وی، هغه به یو رقم د چې خلکو کې وو بیا ووه نه بیا نه وه خبرو کې بیا وزن وو په جرګو کې دی هر ژبه چې نو هغه د خلکو د مور په مثال باندې پښتو زموږ د مور په مثال ده او د مور په ټولو بچو باندې یو شانتي حقي که څوک سیاستدان دی، که څوک عالم دی، که څوک افسر دی، که څوک شاعر دی، که څوک استاد دی، که څوک وکیل دی، په هر یو باندې همدغه ذمهواري ده چې هغه د خپلې مورنۍ ژبې د ترقۍ لپاره خپل کردار ادا کړي. د محمودو د ډیپټي کمشنر په وینا چې دوی به شاعرانو او ادیبانو د مدرسو او سکولونو زده کوونکو مقابلې جوړوي چې به ورسره د لوبغاړو جسمانی او ذهني نشونما هم کیږي او د امن پرمختګ به هم یقیني وي. د ضلع محمد نه د پښتون لپاره ګل حسین مومند. په هم پښتون وړاندې کوو اوس د لوبو حال. د سریلانکا او د استرالیا کرکټ ډل ترمنځ د ون ډے انټرنیشنل میچونو سیریز پنځم او اخیری میچ به د جمعې په ورځ آر پریمداسا سټیډیم کولمبو کې لوبیږي. کوربه ډلې ته د کینګروز پر ضد 5 ون ډے میچونو سیریز کې 3-1 سره بریا ترلاسه ده. کینګروز په لومړي ون ډے میچ کې آیرلینډ ته په 2 وکټو ماتې ورکړې. دغسې سریلانکا ډلې په دویم ون ډے میچ کې ښه کم بیک کولو سره کینګروز لا په 26 رنزونو ماتې ورکړي. دریم میچ کې هم کوربه ډلې کینګروز لا په 6 وکټو او څلورم میچ کې آیرلینډ کینګروز ته په 16 رنزونو ماتې ورکولو سره سیریز کې 3-1 سره بریا ترلاسه کړې. د دواړو ډلو ترمنځ د سیریز پنځم او آخري ون ډے میچ به په 24 جون لوبول شي. خبرونو کې وړاندې کوو د موسم حال. د ملک په زیاتره برخو کې به موسم ګرم او وچ وي. راتلونکي 40 غنټو دوران د خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد، ګلګت بلتستان، کشمیر، بالای سند او شمال مشرقي بلوچستان په ځینې علاقو کې د باران امکان دی. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه 13 غنټو دوران د ټول نه زیات باران په کراچۍ کې 38 ملي میټره او د ټول نه زیات درجه حرارت په میټي، نوکونډي او چور کې 43 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. د موسم حال سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. د نورو تازه خبرونو لپاره تاسو زموږ هم پښتون سوشل میډیا باندې کتئ.